بسم الله الرحمن الرحيم إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون یقینا الله شلون کې د دانې او د ډوکی ده راو باسي صفای کا تیزی راو باسي ژوند لرا د مړینا او راو باسون کې د مړی د ژوندینا ذالکم الله دا صفاتونو علا تاسو توام الله دې کم طرف ته اړول کېږي تاسو شلون کې د سبا دې ګرځولې د شپه آرام او ګرځولې د انوار او سپوږمۍ د پاره د حساب دا اندازہ د زورور علم والدا وهو الذي دا الله غزاد ته چې ګرځولې دي ستاسو د پارستوري چلارم مې تاسو پاغه پتیارو د اوچه او د لوندې کې تفصیل سره بیانو مونږ آیاتونه د پار دا قوم چې پوریږي او دا الله هغه ذات ته چې تاسو پیدا کړی دی یو نفس نه زائد قراری او زائد امانت دے تحقیق سرا تفصیل سرا بیانو آیاتنا اغا قوم تا چپوئیگی او دا اللہ اغا ذات دے چراوروی دا باران باران سراو باسو منگ پاغیبان دے گیاگان دا هر یوشی اسراو باسو من آغی سرا یا داغینا خاضرن شنکے راو باسو من داغینا دانے لاندے باندے او دا کجورنا یعنی دا کسولو دا غینا غنچیدی نزدی او راو باسو منگ باغات دا انگورو او زیتون او انار چی یو شان دی پونا کی او یو شان ندی پمیوه کی او گو رئی پا میوے دا دیتا چی کلا میوو کی او گو رئی پا خیدو دا دیتا خامخا یقینا پدې کې خامخا دلائل دي د پاره دا قوم چې ایمان راړي مضمون را روانو چې محبوب مسله توحید بیانوا اور د شرک او دای به اعتراضونه کوي جوابونه کوا ملګری تیار کا ملګری بده تعلق مع الله جوړي او د خپل نیک تاریخ دا مخ تک دی چې زمونږ نیک ابراهیم څنګه مسله توحید کړو
او دا ادله نقلیه سره سره وا رد منکرین کوي دا غي خرافات برت کوي خو ادله عقلیه به هم ذکر کوي چې الله هر څه کول شي نو هغه باندې ادله عقلیه به هم ذکر کوي او چې کله ادله عقلیه او نقلیه ګوري باغ به سمسوري د ملګرو صحابه باغ به سمسور کړ ان الله یقینا الله فالق الحب والنوى فالق الحب والنوى شلون کې ددانه او دا ډوکی ده یخرج الحي من الميت راو باسی مړی لرا د ژوندینا راو باسی ژوندې د مړینا او راو باسون کې د مړی لرا د ژوندینا توجه کوا دا دل عقلیه زمان ناج د مشایخ وګورا دا دل عقلیه پداسیو نهج ذکر کوي دي کې باغ د صحابه کرامو ته اشاره ده اطراف د عالم نه بستا ملګری راځي او باغ باندې سمسوري مالا چړو کینا او د دانې نا ته غراو باسي نو هغه الله مړی نه ژوندې او د ژوندینا مړ راو باسي دانن چتا تا مړ ګرځي ابو جال دانن چتا تا ابو لهب دا مړ ګرځي دا مړ دي مشرکان دا تا تا ګرځي مخه تا لیکن در حقیقت دا مړ دي دای په دې کورونو کې یو انقلاب برا ولم څنګه چې دا اډو کې بمبته او څنګه چې د دانه دا یک انقلاب را ولم دا سه انقلاب براشي ماشاءالله د دې کورونو کې دای کې بعد دا سه ځوانان پیدا کوم ابستاد جماعت والا صحابه وګرځوم ذالکم الله دغه صفاتون والا تاسو توام الله دې فانا توفقون کم طرف تا اړو لکیږي تاسو توحید نا شرک دا لګونته بیا توجه کوا فالق الاصباح شلون کې د سبا ده نو صرف سبا نرا ولی غرز اولې د شپې لرا آرام او غرز اولې دین ور اوس پګمای رسبانند پارا د حساب دا اندازا دا زور اور علم والا بادشاہ دا استعملګری چې څنګه اډو کې انقلاب دا نکه انقلاب را ولم طالبا ملګری درکم دمړو نه پیدا کم انقلاب براشي واغ انقلاب بد سبا انقلابی آغا انقلاب بدا سے انقلابی سنچر ازرنا راشی یو سبا راشی او آغا تیاری خط بیشی تالا ما دا سی کتاب در کڑے دے چی آغا نور دے آغا صحابہ آئی بدا نور را واخلی او دا نور بدا سرا واخلی چی آغا با نوری نور شی اللہو نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها یضیء ولو لم تمسسه نار ہر طرف تبا روخانا روخانشی
انقلاب براشی سبا براشی لتخرج الناس من الظلمات الى النور آغرنا براشی والنور الذي انزلنا آغا نور براشی انقلاب براشی یو سبا براشی داسی سبا براشی چه آغا سبا آبا رزرناوی تیارے دکو پر بعد ابو لہب ابو جال ختم شي دا آغا یهودو آغا دورا آغا یهود چه دا غی بچی شیعگان دی او آغا شیعگان چه دا غی مداحین جماعت اسلامیان دی دا غی پلاران انشاءاللہ واخر آغا زبا وزاد کوم پر اکدم نوس کوم با وزاد اللہ اللہ من خوئیگی نے دی دا عقائد ختم کری اس با انشاءاللہ وزاد کو او دا سے بے قوم چیاد بے لری انشاءاللہ اللہ اکبر آغا دے یہودو آغا دورا دابا ختم شی آ انقلاب براشی دارنگ دن سوارا آغا دجل آبا ختم شی انقلاب براشی صرف دارزنا مڑا شپا بام دا آرام شی شپا دا آرام نو سنگ چی شپا دا آرام نو گورا رز کی فالق الاسباح شمس رازی نو شپا کی قمر سپوگ مئی رازی اللہ اکبر سنگ چی میں رز روخا نکڑی دا پنور باندے دا سے بستا جماعت او تنظیم پاگے کے صحابہ دنور غنتے و ظلم سنگا چماشبا روخانہ کڑی دا پاگا سپوگمائی باندے دا سے با ستا صحابہ کرام طور تیارو کے دسوار لسمی سپوگمائی شی انقلاب براشی سنگ چنور او سپوگمائی حسبانن حساب دا پار دی ستا صحابہ دابا معیارو گرزون دابا دا پارا دا حسابوی دابا معیارو گرزون ذالکا تقدیر العزیز العلیم دا اندازہ دا غزور ور بادشاہ دا علم والا ماشاءاللہ انقلاب رات اطراف دا عالمنا خلق رازی او آئے کے انقلاب رازی باغ سمسوری گی نورو سبگمئی اللہ صاحب او گرزیدل بل طرف تو گورا دا اللہ اغزات تے جالا لکم النجوم لتہتدو بها فی ظلمات البر والبحر دا اللہ آزاد تے گرز اولی دیستا سودا پارا النجوم استوری چه تاسو لار ممی پا سبب داغیں توچے او دلندے پاغا ظلماتو تیارو کے سنگ چی ستوری راوزی خلق پہ لارے معلومی سنگ چی ستوری رازوی او آغا خائص دا اسمانی زینا السماء الدنیا بمصابیها وجعلناها رجوما للشیاطین ماشاءاللہ ستورو کے درے فائدے قرآن او خودلے یو اسمان خائص تے نو دارنگے چدے نو بلا فائدہ غیبان دے شیاطین وشتلے کی گی بلا فائدہ دا لتہتدو بها فی ظلمات البر والبحر دارنگے برستوری داسمان لاندے دزمکی ستوری اصحاب محمد لاندے دزمکی ستوری اصحاب محمد اللہ اکبر سنگا چاگا ستوری آغا اسمان خیستا کڑو پدی صحابہ کرام باندے دازمکا خیستوا اولائکا هم الراشدون پدی صحابہ کرامو زمکا خیستوا
دا دزمک ستوریو اولائکا هم الفائزون پدے صحابہ کرامو زمکا خیستوا دا آغا صحابو چه رب کریم معیار گرزولیو آمینو کما آمن الناسو دا دے صحابو غنتا ایمان راوڑی او یہودو تاسو خوبوائی کونو ہودن او نصارا تہتدو لیکن زما اعلان واوری فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا کدی یہود و نصارا اے صحابہ استاسو غنتی ایمان راڑا ہدایت ببیابومی دا خود تاسو دا زمکے خائص ہے تاسو باندے ما زمکا آغا اللہ اکبر ما سید الانبیاء آس محمد عربی اگرزو نما داغ امت سید الامم اگرزو نو داغ سید الامم آغا رنبانی طبقہ ما دا امت سرداران اگرزول آغا دا سے جسم کما پاغی باندے خیست کڑا یو طرف تا خکلا دا ابو بکر اگورا یہودیم دشمنو نصرانیم دشمنو نو ابن عبیم دشمنو نو ابن سبایم دشمنو نو نن چه پا تہران کی اولاد دی او شیعہ پا وحدت الادیان کے لاس ور کڑا دے وی وحدت امت راولی تا پوئیگی نا مانا پا چالنو ہر ساڑے برا پاسی آب پوزا تو رکی چیزے انگر ما ہر سوک انگر نشے کے دے دا شیعگانو پچال دا خکاریانو نا تپوسو کا آغا خلق چی آغا مخ کے مداہینو دا شیعہ آغا نن وقت کے چر دا شیعہ پرازونو پوئیگی نا او کپوئی نو دفاع عن الشیعہ او رفض بگئی او اغیبان دبا لگیاوی تہران کے تو اولاد پا تقریب بین المذاہب کے چوائیر جی شیعہ راوتے دے او آڈیر خشیہ دے علاقہ دا خینزیر پا ملا کے پاک ویخت گوری او داما تمو آیا چھ ذری پس پی جنم او شیعہ پی جنم آیا دنن وقت شیعہ او بیا دا خمینی چھ تو تا امام ہوئے او آغا امام آغا لقبن نو آئے آغا امام تعریفن ہوئے او بیا دا لیاقت بلوچ تقریر برائے کرم لگ پہ انصاف واورئی آد خمینی تعریف کئی داغد انقلاب تعریف کئی او بیا داغد انقلاب تعریف چکئی نو بیا داغ پا ملاقات بخر کئی او اغیتا اسلامی انقلاب ہوئی زاغیتا اسلامی انقلاب نوام زوتا کپری انقلاب وام امت مسلمہ اغیتا کفری انقلاب ہوئی پاتے شد وحدت امت نو آغام ستا ریکارڈونا پراتے دی چو وحدت امت کے ستا امیر او ستا مشر ناستے او پا وحدت امت کے آغیتا ماشاءاللہ وی پا سیکولرزم بردنی پا شیعہ بردنی دارنگی پا شرک با او پا سیکولرزم او پا نیشنلزم او پا دی او پا دی او پا دی چی کم اسمونا کپری اسمونا اغیرہ مخیطہ کردی دی پا دی بوئی ردون نئی نو امت برازی کم امت جوڑاوے امت دعوت جوڑاوے کہ امت اجابت جوڑاوے کم جوڑاوے اللہ اکبر او بیا اللہ اکبر اللہ اکبر کم شیعہ چاگوئی وی دوکا منافقت او تقیہ داد مسلمان سرا واجب دا تقیہ چھ پزڑکی یوسی او پظاہر بل سوائی دوکور کئی دا وحدت امت پنم تقریب بین المذاہب پنم چتا تہران تتلو التولاڑے وحدت امت کی چولاڑے و اغنم اخلے دا آغا تقریب انشاءاللہ اب ازان لکم او چه پدا سشوا نو دا خمینی او دا خمینی دا پیروکارو
دا مخکنو او رستنو چې داغه مقتداګانو دیور پسې روانو او ته پسې څوک روان دي دا اثنا عشریه ان شاء الله د دې به داسې اپریشن کوم اوس د یو عقیده او تا به ورسره تړم چې دا تا څنګه دفاع کړې ده او تا غي سره په تقریب کې ولاړې او د وحدت امت په نوم ولاړې چې در حقیقت وحدت ادیان دی چې راغله د یهودو نه راغله د شیعو نه د یهودو د عیسایانو نه او بیا حلولیو ته څنګه راغې او حلولیو نه وحدت الادیان څنګه راغې ان شاء الله زبوان الله یاره جی دی وی لهجه سخته استعمالی لینگویج خانه دی یو سړی به قرآن نه مني د دې لینگویج ته ګوره لینگویج ور سره د لینگویج لینگویج تا ته زه لینگویج وښیم هغه خمیني هغه وایي الله کولینی اصول کولینی کافی کی وای باب التقیه کې روایت تراړي چې ادي التقیه دینی دروغ جوړي التقیه من دینی ودین آبائی ولا ایمان لمن لا تقیه له وای کم سړی چې تقیه نه کوي منافقت نه کوي اهل سنت له دوکه نه ورکوي مسلمان له دوکه نه ورکوي نو وای دا د اس دین نشته او دا بی دینه دی دا د وحدت امت په نوم باندې او د وحدت ادیان او د تقریب بین المذاهب په نوم باندې د دې مقصد څه دی دا در کې خپل خبره را دن نه کوي نو چې یو سړی وای مسلمان لبا دوکه ورکې او دا زما دین دی دا د شیعو سلفن او خلفن نظریه دا چې اوس کم دی نو دا د دی وګوره بیا وای کله به دا پرې ښودلی کېږي وای کله چې امام مهدي راشي او ستا زور راشي نو بیا به تقیه نه کې منافقت به نه کې او تر هغې پورې چې د مسلمان څنګه دوکه کو نو تر هغې پورې دوکه که د دی هغه مهدي چې د دی په اصولو کم دی د شیعو چې وای ظاهر شي تر هغه پورې وای بیا وای د شیعو د خمینیم دا نظریه ده د ایرانیانو هم ده د پاکستانیانو هم ده دا چې کوم سره دی ناست دي څوک ورسره ودرېږي نو یاره خیر دی مجلس کې هم کنزل مو کوي که جلوس ملوس بیدغي جلوس کوي په هغې کې کنزل مو کوي خیر دی وایي میډیا لی مو ورکوئ که مجلس کې کوئی خپل مجلس کې نو هلته کنزل کوي خو زموږ مجلس کې موږ ته مخې ما کو موږ نه برداشت کېږي الله اکبر دنه د عمر ته بکواس او حضرت ابو بکر ته ہے الله دا ناشنا دور راغی دا غي نظریه صدا د مسلمان او د اسلام په باره کې شیعه سوی وای اسلام ته دا دی چې څه ته وایي اسلام وایي ما او تا یادې وایي دا کفر دی او دا کافر دی څوک چې وایي امامان 12 امامان د شیعګانو په شان نه ګڼي چې هغه یې څنګه مني چې عالم الغیب ورته وایي او ولایت هغه تصرفات او خدای توب ورله ثابتوي وایي چې داسې څوک نه مني نو وایي هغه کافر دی نو هغه تا ته کافر وایي او بیا د سره په تقریب کې ناست دي نو تقیه در سره کوي او په هغه تقیه دي دوکه کوي او خمیني وایي دا واجب ده مسلمان له چې دوکه څومره ډېره ورکړه نو دا چې کوم ده نو صدا عجب ده تاسو خدای څوک منئ الله نه ما سوا بل څوک منئ الہ حاجت روا مشکل کشا د عبادت لایق څوک دی الله دی شیعگان وای تقریرونه موجود دي وای من د الله بندګۍ له وینیو پیدا من د علی بندګۍ له پیدا یو داسیو شابس وحدت امت تپ دی په داسې وحدت امت بیا وای
حضرت علی وای د الله نه ډیر بره دی الله وای پیدا کړی دی نو حضرت علی پیدا کړی دی تاسو دا معنی उदय क्यों ही पहले गोड़ते कड़ा है निशा हाँ हजरत अली खालिक नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह मखलूक थे तखुरी काडू न दी किताबुना अल्लाह अल्लाह तोहफ़ा इसना अशरिया द शाब्दुल अजीज़ गोरा दादे तलखीस اختصار دا اللہ معلوسی شکریو گورا دارنگی نور کتابونا دا شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ لگو گورا دا غی خرافات دا شیعو گورا بیاوی وی بریات ساتی بلا خبر دا خمینی مدا نظریہ دا او دا تمام شیعو دا چوئی دا اہل بیت دشمنان دا چی دی وی دا اہل سنت دی او وی دا حضرت علی و دا فاطمہ دشمنان دی او ابو بکر دشمن بیا سوئی وی دامیات ساتی چی دا دی وینے داروا دی زان صرف بچ کوئی چی پویا دربانی نشی کدا چاشک دی یو نظریه وضاحت کوم او کشیه داوی چی زمان دا نظریه ندا صرف تقیه کئی تر آغی پوری بیدر سرکی چی دا پخپل خیال که دا مہدی کرلن در تر آغی پوری بیدر سرکی دادا آغی دین دے چی در حقیقت سوچ سا دین دے بیاوی وی دا آل سنت مسلمانان داوی گنداو پلیت دی حقیقی نجس دی بلدا چکر دی جنازو لزے نو جنازہ کی بدئی تا کنزل کے صرف تقیتن با پا دی باندی ادری گے و مزبا کے منافقت بور سرکے و پا جنازہ کی بور تا کنزل کے لعنت با پیوائے لینگویج یاره جی خط زبانی ویدہ یہود سر استعمال کردے وجعل منهم القردة والخنازیر کفروا قل یا ایوہ الكافرون واغلظ علیہم ولیجدوا فیکم غلظا وجعل منهم القردة والخنازیر او خطاب پیغمبر یا اخوان القردة والخنازیر حدیث کا ایرشو اللہ اکبر او بیا اغشیا چوئی کلا اہل سنت پس مسلمان پس منس کے نو نیت ور پس تڑا ہوائی وطا چی منگتا منور سکو خدا با صرف تقیتنی داد مخکنوم نظریہ وادری اسانوم دا اوی دوکا ور کو دیلا منافقت ور سر کوئی چی سمرمو دوکا کڑا دمرا دیر ثواب دے پکے بیاوی دی مسلمانانو لرا زکاة ور کول حرام دی غیرت پکار دے غیرت پکار دے بیاوی دا دی مسلمانانو غیبت دا لازمی دے و جائز دے لازمی دے چه سمرہ دے دے غیبتو کا دیکھے اس گناہ نشتے او دین اصل کے آغا دے دین اصل کے آغا دے چه آغا دا مسلمانانو مخالفت دے چه دی پا سبان دی دی نو دا آغی مخالفت اکا او آغا مخالفت چه دے اکا نو بس دا اصل دین دے دا دی مخالفت چه دے نو آغا سا دے اصل دین دے او بیا برالارشا چه آغی پا صحابہ کرامو کم لعن او طعن کئی پا ائمہ مجتہدینو کم لعن او طعن کئی لکھو گورا افسوس دے نند قرآن کریمنا خلق استرگ پٹکڑے نند
قرآن کریم سرسرا احادیث دا رسول اللہ دفن شو مسلک دا آل سنت والجماعت دفن شو حضرت ام المؤمنین خدیجۃ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ بنت صدیق تر وسه پورې لاشیگانو کتابونو کې دا موجود دي اغی دا وی الله قمی وی قمی چې وی دا فخانتاهما چې دی نو وی دین زنا مراد ده او حفصه او عائشه چې وی دا زناکارې وی او وی دی چې کوم نو بدفعله وی تعالی حیا نه راځي چې ته وایې زه تا سره کینم ستا په ښځه څوک تهمت ولګوي په تا تهمت ولګوي نو ته دې بیا لینګویج د بیا په کنټرول کې نه او که ام المؤمنین عائشه صدیقې ته کنزل کیږي او هغه صدیق یار غار ابوبکر صدیق دا هغه لور ته او هغه ته کنزل کیږي نو ستا لینګویج چې کوم دی نو کنټرول دی لینګویج توپ دي ستاسو په لینګویجونو الله اکبر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ داغ پبارکے الانوار النعمانیہ اللہ جزائری نعمت اللہ جزائری ذکر کئی وَإِزَّعَمَ الشِّعِيَّةُ أَنَّ عُمَرْ كَانَ مُصَابًا بِدَائِن فِي الدُّبُرِ إِلَّا نَوْ سڑک ویل نشی کنزل سوچا کنزل حضرت عمر تا ستا لینگویج کنٹرول دے اللہ اکبر دا خمینی دفاع اغتا امام ویل تعریفاً داغتا انقلاب تا اغیلا چکم دنو استقبال داغی تعریف اغن نمونا او آئیڈیل گرزول او بیادا غپا ملاقات پخر اسی نوویلی خلکو چی دو بائی اسی خلکو نوویلی سیو خلکو سیویلیو و چی کلا آغا دور راغی و شیعہ لگ داغی حکومت کے او ہر طرف تلاس ورسید نن تا زما پا خلبان دے بلاس کدی ما توائی موایا چی سوک اغتا امام وی د پس سموایا او دا چی دی نو کافر ندی او ددائی چی دے نو دا صرف گمراهان دی او اغی تبا القابات خو دا صرف او صرف د شیعو د پرچار د پارا لاری جوڑول دی لکنن دور کے چی دا وحدت الادیان پنم باندے لاری جوڑول کی گی قادیانیت تا لاری جوڑول کی گی یہودیت تا لاری جوڑول کی گی عیسائیت تا لاری جوڑول کی گی سکانو دوانو او دارنگ نور باطل پرستو کفارو تا او تقریب بین المذاہب حق و باطل یوزائی گئی کپر اسلام یوزائی گئی او اچار جوڑی مال راڑی او ماتوئی ہاں خیر دے لینگویج کنٹرول کی لینگویج تو گئی لینگویج اصلاح کی جی اصلاح کی دا سے صرف اشارت انشاءاللہ کہ ضرورت ما محسوس کر حضرت عثمان تا اگئی دا سے کنزل کئی اللہ اکبر چہ دا سڑی پا خلی باندیم نرازی دارنگے ابو بکر صدیق باندے لعنت ہوئی دارنگے صحابہ کرام التکفیر کئی وی ابو بکر کافرو عمر کافرو او عمر او ابو بکر شیطانانو او تماکینے او ما توای وحدت امت او اغا وحدت امت تقیہ منافقات دجل لینگویج کنٹرول کا اللہ سباب بچے زم دا اللہ درباری پولے آڑے دا تا پخوانا دا یو سلسلہ شورو دا چه قرآن تا کنزل کے دل پدی کلی کے
او هغه تبلیغیان ما اخودل او هغه ټیم مې ویلو په 2005 کې او په 2007 کې نو زما تقریر مخکې وروستو کټ که او دا رپورټونه به او هغه ځای کې وګوره خنزیرې ورته ویلي دي نو که قرآن ته بدماشي وي قرآن ته چې کوم دی نو د هدایت کتاب نه وي نو هغوی ته څه نه و خو زما د بدنامولو کوشش و نن زه د ابوبکر دفاع کوم د عمر دفاع کوم د صدیقه بنت صدیق حضرت عایشې دفاع کوم او هغې دپاره ته راځې او د هغې صفتونه کې تعریفونه کې او د وحدت امت په نوم باندې شیعتوب او رفض دا په مسلمانانو کې خورول غواړي او مخکې دې م خور کړی او دفاع دې کړې وه خطونه دې لیږلي وو خطونه به درله راتلل دفاع دې کوله او د هغې هغه اعتراضونه دې راغستل نن دې کول په صحابه او نن بیا رالې او هغه خبرې کېږي او هلته نه هغوی ستا صفت کوي او ته د دلته نه د هغوی صفت کوې زه د ابوبکر صفت کوم او هغه چا باندې لعنت وم چې کوم په ابوبکر صدیق پسې بکواس کوي نو ته وایې یاره جي لینګویج ښه نه دی لینګویج پوه شو ته به تهران کې ولاړې او یو طرف ته د ایران شیعه ګمراه دي او په تهران کې ولاړې دلته چې تاسو اصلاحي دورې کوئ هغه اصلاحي دوره هغه په تهران کې ولاړه ده او هغه ځای کې تقریب بین المذاهب کې ولاړ دی او انشاءالله دعوت ایرانیه د تقریب بین المذاهب هغې چې کله زه باس کوم انشاءالله ته به صحیح کې چې د هغې حقیقت څه دی الله لینګویج دارنګې تمام صحابه باندې لان توان او د صحابه کرامو تکفیر سره سره الله اکبر ابو بکر او عمر تا تفسیر عیاشی وګوره ابو بکر او عمر تا ایت جبت او طاغوت وی دین مراد ابو بکر او عمر دی کنزل الله اکبر سړی ویل ابن شي دا قرآن ستا دا موجوده قرآن آی نمنی امام ابو حنیفه رحمه الله تا شیعگان سوی دارنگ چه ده نو داغی شرکیات سدی امام شافعی دارنگ امام احمد ابن حنبل او امام مالک تا کافر وی تکفیر کئی د صحابه تکفیر کئی او تماتا وی لینگویج ستاسو دا لینگویج چې پتا سو تهمت ولګئ نو بیا خو کنټرول نی نن ما صرف دا وې چې لیاقت بلوچ ظلم کړی دی چې د شیعه په دعوت باندې تللی دی او هلته ولاړ دی او د هغوی صفتونه کوي ما دا وې نو د هغه صفتونه تا باندې د خپل څومره بد لګي او د حضرت عمر کنزل د ابوبکر کنزل چې هغوی کنزله کېږي او د صحابه سب او شتم او د صحابه تکفیر کوله کېږي په هغې باندې تاسو له غیرت رانغئ تاسو له غیرت رانغئ الله کله عصمت د انبیاو باندې کله عفت او محفوظیت د صحابه کرامو باندې او کمن د صحابه دفاع کو چې قرآن کړی دا او پیغمبر پاک کړی دا محدثینو کړی دا فقهاو کړی دا اهل سنت والجماعت کړی دا ان شاء الله یو یو د قرآن آیاتونه بشمار احادیث بشمار د اهل سنت والجماعت دا غس لومبی صدونه ترتیب پوری د سلفن او د خلفن د اهل سنت اقوال په شان صحابه مشاجرات صحابه پاغي کې نن تکلا یو خبره کله بل خبره د خپلو هغه سنگینه غلطي هغه ته معمولی غلطي وای او معمولی غلطي ورته نه وای بلکې پاغي فخر کې چې د شیعه په مینس کې ودرې د تقیه منافقت د شیعه قبول کا او منافقت او دجل د شیعه تقیه در سره وکړه او تا ته وی وحدت امت ان شاء الله د هغه حقیقت په ځوان بل طرف ته مشایخ عرب آیتا سمخ تکي نو دا غین تعریفات حاصلوي او د مشایخ عرب چې اصل مشایخ عربو چې دا غي د آل تشیع په باره کې د رفض باره کې هغه سویل دي نو دا ټول دفن کړ
الله او ان شاء الله گنجه نه په سر تار لري او نه په چاکار زما با هغه د خوش قسمتۍ روزوي چې کله زه د صحابو دفاع کوم د ابوبکر دفاع کوم او د عمر دفاع کوم او د حضرت عائشې دفاع کوم او د عثمان دفاع کوم او تما پسې په فیسبوک باندې کنزل کې کوه چې سوره کې که تما ته دا وایي چې دا لهجه برابر نه ده زه په ستاسو په دغه لهجه چې د شیعو صفتونه کوي هزار ها لعنت وام کروڑ ها لعنت وام ما چې کله د سنت دفاع کې د منکرین حدیث خلاف را پاسېدم او ما هغه ټیم د منکرین حدیث خلاف الحمدلله کلم اوچت که د ټوله نه زیات کنزل ما پسې کېدل دا کنزل او الحمدلله دا موام چې ما هغه هم برداشت کړي دي چې په خپلو کې زما کوم منافقینو او ما ته کنزل کول او تر اوسه پورې کوي ما هغه هم برداشت کړي دي او چې کله د قرآن دفاع کې په ټوله دنیا کې تاسو زما تقریر ګرځو او خلکو ته مې چې دا لینګویج او لهجه ادا دا صحیح نه ده او تاسو هغه نازکې نازکې اداګانې چغې جبې په ځان راواچوئ ما هغه ټیم هم د قرآن دفاع کې د خلکو کنزل برداشت کړي دا عمر د ابوبکر د عثمان الله اکبر او د علي دفاع دا به مونږ کوو د علی نه مني علی هغه څوک مني چې کم د رسول الله مشن مني د مشن رسول الله دشمن د توحید دشمن ائمه ول علم غیب ثابتول دولس امامان عالم الغیب ګڼل دا د پیغمبر پاک د مشن خلاف دا دجالیت دا کفر دی او چې څوک د دې قایلی حضرت علی دی نه دی منلې فاطمه نه ده منلې حسن نه دی منلې حسین نه دی منلې دی نه قرآن مني نه پیغمبر مني نه علی مني نه فاطمه مني نه حسین مني نه کو کنزل ستا د لینګویج تا ته مبارک شي ستا د اداګانې تا ته مبارک شي ما ته د صحابو غیرت د قرآن کریم د اهدنا الصراط والمستقیم نه تر اخیره پورې د صحابه کرامو مدح صفات او د صحابه کرامو نه دفاع د احادیث و خدمات دا دی الله ماته نصیب صحابه او د شیعگانو سره کتا برکې دل دا صرف او صرف دا غي خوشالول دي او دا غي منافقت او تقیه قبلول دي ان شاء الله په یو نظریه چې ما اشاره وکړي دلایل او انبار لګول شم انبار د شیعگانو د کتابونو انبار لګول شم او بیا بل طرف ته د اهل سنت والجماعت د عقیده الحمدلله انبار لګول شم او صحیح به کوي ان شاء الله صحابه ستوري دي ما دا وی او صرف دا نه چې صرف هغه صحابه پس بدرت نه وای تقیتن او منافقتن نو چې هغه نه وای نفاقن نو دی وای ګینه یاره جی بس منګه سره شو تا سره نشو تاکي مسلمانانو کې د وحدت او د تقریب بین المذاهب په نوم باندې د تشیع پرچار کول غواړي او د دین خلکو پر دیو چتی کړي دي دین خلکو پر دیو چتی کړي دي وحدت الادیان کله نه را پیدا شو کله راغې او وحدت الادیان چغه د چاوا د عیسایانو د یهودیانو او دا غینه ابن سبا راغستوا او بیا په کم ټیم کې شیعه را واغستا او تهران مرکز داغه وګرځید او دلته وګرځیدل او په وحدت امت کې سکیږي ناغری کارډونه هم د جدید او قدیم هغه ریکارډونه دیم پراته دي قدیما او جدیدا هغه دې پراته دي الله صحابه د زمکه ستوري دي خلا ده صحابه هغه د هدایت سر چشمی دي
صحابه کرام پس چیزے نو آغی باندے بلار مومے او صحابه کرام رجوما للشیاطینو ماشاءاللہ کلا اسود عنسی او کلا مسیلمہ او کلا چدنو کعب ابن اشرف او کلا ابو رافع کلا ابو لہب او کلا ابو جہل اللہ د صحابه دلا سمرداریگی او صحابه اولی رجوما للشیاطین باغ بد سمسوری فی ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون یقینا تفصیل سرا بیانو من آیاتنا دا پارا دا قوم یعلمون چا غی پوئیگی قرآن کریم سوک راخلی و گوریے نو بیا غی پوئیگی رب کریم وی من اغیتا دا آیاتنا بیانو دا نخ نخانے دا ادلہ عقلیہ غیتا بیانو چی پوئیگی اللہ اکبر باغ بد سمسوری وہو اللذی دا اللہ حق ذات انشاکم من نفس واحدہ چی پیدا اکڑی تاسو دیو نفسنا اللہ بابا آدم آلتنے پیدا کرو لیکن رات ساتا چی کل دارات فمستقرن رحم دمورو مستودع دنیا و زائد امانت التا مقرار ہو نو بیا زائد امانت دنیا رالا مستقر دنیا شوا مستودع بیا قبر شو مستقر قبر شو نو مستودع آخرت شو اللہ اکبر دا انقلاب راتا اللہ اکبر انقلاب راتا رحم دا مور ترالے رحم دا مور نا دنیا ترالے رحم دا مور نا دنیا نا بیا بزے عالم برزخ قبر تا التنا بیا عالم اخیرت تے دا انقلاب رہتا لیکن عالم اخیرت کے جزا او سزا دا نیو طرف تا جہنم بل طرف تا جنت تے جنت یو طرف تا جہنم بل طرف تا اعلان بکیگی وامتازوا اليوم ایوہا المجرمون زبام اولاڑے ما تبام اولاڑے یو طرف تبا آغا شیعگان چاگا دا بجہل اولاد آغا شیعہ چاگا دا اللہ دو خمینی آغا اثنا عشریہ والا چی دا غی نظریہ ابو جہل دا غی نظریہ ہم شرمولیوا دے یہود اولاد اللہ اکبر دے یہود اولاد او آغا دے یہود پیداوار آبا مولاڑی جہنم بیو طرف تا و بل طرف تا جنت او آغا ابو بکر با مولاڑی آغا عمر آغا عثمان با مولاڑی او تبا مولاڑے او زبا مولاڑے گورو با انشاءاللہ چھ تبا کم سب کے او زبا کم سب کے سوک دو خمینی صفتو نہ کئی او سوک خمینی تا امام لقبنو اسمن نوئی صفتن نوئی تقریر مو خلقواوری غور سرے گوری داغی تقطیع با ان کوم غصوم بے جز بدر توام چھ دا سنگا دا شوے دے او دا برت انشاءاللہ سخیر اللہ اللہ دا بئی او دا ولی بالتا دا دوڑلی او خواب الخوازی دا زگا چھ فمنکم کافرن ومنکم مومنن دا وحدت الادیان مال دی سوک شیعہ و سنی نیو زائے کئی پنچ پیریانو دا شیخ قطر التحفت العجیبہ گو رئی جمعیتیانو او پنچ پیریانو ایرانی انقلاب گو رئی دا منظور نومانی او جمعیتیانو مطرقت الکرامہ گو رئی خلیل احمد سارن پوری تال محنت منسوب کا ان کو مطرقت الکرامہ دا گو رئی او دا اثنا عشریہ خلاف دا تمام اکابرین امت اجماعی و اتفاقی پیسلہ گو رئی اوہ زانتا دا دیوبند نسبت کا ان کو سشستاسو دا جنگوی تاریخ دا ازم تاریخ تاریخ سشستاسو
د فاروقی تاریخ د شیعه خلاف سشو ولی مویر کا او اشاتیانو د شیخ القرآن غلام اللہ خان للکار د شیعه خلاف اغا موسکا نو د فخر عرب او فخر عجم نهج په دفاع صحابه کې د شیخ محمد طاهر موسکا سمو کا ولی مرائی بنا خواخه دی نه چې د ابوبکر په دفاع مړ شي خواخه دی نه چې د عمر او د عثمان دا هغه پاکې وینې دپاره زمونږ دا وینه الله قبوله کړي ای الله ای الله هغه چې قرآن مدح کوي او نن شیعه د یهود اولاد چې هغه د صحابه دشمنانو او هغه نسوارا هغه د ابن ابی شاگردان او چې ابن ابی د یهودو شاگردو هغه د صحابه خلاف بک بک کول نن هغه بک بک کونکو د پاره دفاع چې څوک کوي هغه ته به دا نه وایي چې دفاع مو کو نه نه جي هغه ډېر ښه کړي دي هغه ډېر ښه کړي دي هغه ته به دا نه وایي چې دا خو چې هر چا ته خپل اجازت دی که ته آزاد یې زه ځان آزاد ګڼم زما پلارانو غلامي نه ده قبوله کړې والله که زه غلامي قبول کړم دې نه قبلوم زه هم آزاد یم داسې آزاد یم چې انشاءالله تاریخ به درته بیا ښیم الله الله دا ځکه دا چار نه مني هلته به دوه ډلې جدا شي ولې دلته جدا وي اما شاکرا و اما کفورا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر نو هلته به یې وامتاز الیوم ایها المجرم من د رفض او د دې غالي شیعګانو د سره نه یو ځای کېږو دشمنان صحابه منکرین صحابه او منکرین قرآن او منکرین د مشن قرآن دا غي سره موږ نشو یو ځای کېدی او تو ور سره وحدت کو دا تقیه ده دا چې کوم نه منافقت ده دا دجل ده او دا دا غي دین ده چې وای مسلمان لدی څومره دوکه ورکړه دوره به چې کوم نه وستا ثواب ډیر کیږي دوکا کوي دي موږ در پسې کله کله کوي دوکا د وحدت پنوم او کله در پسې جنازیم کوي مړو ته پکې د کنزل کوي کنزل وته کوئی لعن طعن پوي وای دا جایز دي ثواب دې پکې دایله دوکا ور کوي کوئی ور سره قد فصلنا الآیات لقوم يفقهون یقینا تفصیل سره بیانو موږ دا ادله د پارا دا قوم یفقهون چې پوهیږي وهو الذي انزل من السماء ماء استاد صحابه کرامو دنیا به حسین کم قبر به حسین کم آخرت به حسین کم الله اکبر التب جمال او جمال الله اکبر نو څنګه الله هغه ذات ته دا الله هی هغه ذات ته راوروي د برنا ما ان باران پسراو باسو من پاغه سرا گیا گانے داریوشی پسراو باسو منگا الله اکبر داغه په وجبان دے کلخ کلشین کې راو باسو من داغینا په وجا داغه لاندې باندې دانه الله څنګه چې باران باران راځي اے محمد عربی پتابا قرآن کریم دا سرا لګم د باران پشانته باغ بد سمسور کم څنګه چې باغې کې آغا خسته گیا گانے او شنکاوے لاندے باندے دانے میوے دارنگ دانے میوے چرازی نستا صحابہ جوک در جوک برازی یدخلون فی دین اللہ افواجا ڈلے ڈلے برازی باغ بد سمسور کم سنگا چھ باغنو کے ومن النخل اللہ داغا کجرنا کسوڑو داغینا
قنوان غنچیوی نزدی نزدے نو صحابہ کرام دا بیو بل تسم نزدے کما نو جناتن سنگ چه باغونا پا باران رو باسم دا انگورونا دا سیغ باستا پا باغ کی دو میوے مختلفی وی نو زیتون و رمان چاگا یو شان دے اللہ اکبر پا سکے میوہ میوہ کے خو یو شان دے پونا کے یو شان ندی پا میوہ کے سنگا چه باغاتو کے دا سوی چه کجورا یو طرف تا انگور بل طرف تا انار بل طرف تا نخونا بل طرف تا دغشان ستا صحابہ کراموں کے سبا مفسرین کما ترجمان قرآن ابن عباس گورا نو سبا ترجمان قرآن ابن مسعود اگرزوما نو سبا اللہ محدثین کم سبا فقہا کم سبا مجاہدین کم حرم و بستا باغ کے موجودی ہو ایمان در طولو یو شانتے دے آمینو کما آمن الناس خوندی جدا جدا دے خوندی جدا جدا دے ابو بکر نو عمر دے عثمان نو علی غیر متشابہ انظروا الى ثمره اذا اسمرا او گورا میوو د دیتا کلچے میوونی سی او پخی دو د دیتا دا بدا سے کما ستا باغ با پوخ کما او آب مضبوط کما یعجب الزراع دا سے بے کما آبا پخپل ویخ باندے ادرے گی یعجب الزراع او دا سے بے کم پا دے کے دلائل دے دا پارا دا قوم یؤمنون چی ایمان لری صحابہ کرام قرآن کریم دا انداز ما دا خپلو بازو مشائخو پا نهج باندے اولگو اشارتن او دا آغا مضمون سر را روانو چه دا صحابہ کرامو باغ تا اشارہ ورنہ قرآن کریم ڈک پروتے قرآن کریم ماشاءاللہ شان صحابہ اللہ دا سے بیانی چھے ڈک پروتے قرآن کریم نو بیا بل طرف تا احادیث تا محمد عربی اگا بے شمارا اڈک پراتی دی چرتا دی دا صحابہ کرامو پبارکے باز خلی بدزنن کی او چه سوک دو دشمنانے صحابت صفتون کی دشیا چرتا ددائی سر گوارے دوکی نشے چرتا دوکا نشے منگ و سواخوی یارگین بس کسا با بلشان شوی ہاں ٹک دا سزما تقریرونا با دا نور جمہوریت والا زان دا پارا استعمالی زکا اس دی بیا دا منگا کو دا پیشو دا آب استعمالی اگی سر مکار نشتا ما چه پا کم بنیاد کڑا دے نزا دا ہر اگا چا خلاف لگیایم چه کم دا مفاہمت کئی دا دشمنان صحابہ سا وانگ نکو پاتشو حقیقت شیعہ او رفض تشیع او بیا چه کم دینو لینگویج دا غیب انشاءاللہ زلق وضاحت حکم کما ضرورت محسوس کر